مشرانو او راغلي د ټولې طبقې مختلفې طبقې نه راغلي خلکو راپورټرانو د بارګین اسوسییشن مشرانو السلام علیکم. چونکې زه سیاسي یم، زه سیاسي خبره وکړم. داسې دی چې کله یو انسان بیمار شي نو هغه ډاکټر ته راشي، هغه ټسټ وکړي، په ټسټ کې رزلټ راشي چې دې سړي دا بیماري ده، هغه ورته دوايي بیا تجویز کړي. بیا داسې که غیر قانوني کار یو سړی وکړي نو هغه بیا وکیل ته لاړ شي، هغه وکیل ته په هغه ټایم باندې پته ولګي چې یاره دا سړی په حق دی او دا ناحقه دی، خو دا کیس چې ټرایل وشي چاڼ شي نو د هغې بیا پته ولګي. بیا موږ ته سیاسي استادان وایي چې دا معاشره کله بیماره شي نو د دې علاج د سیاسي خلکو سره وي. نو بیا د سیاسي خلکو له راشي دا سیاسي خلک پکې کېني سیاستمداران او د دې حل راوباسي تجویز یې کړي. چونکې په پاکستان کې درې قسمه پاکستان و، یو ته به پاکستان وي، یو فاټا و، یو پاټا و. زمونږ ملاکنډ ډیویژن چې هغه د پاټا سره و. څه موده مخکې کله چې دا پاټا ټرایبل ایریا چې دا کله مرج کېده او دا په پاکستان کې شاملېده نو هغې یو کمیشن جوړ شو او سرتاج عزیز د هغې مشر د مشرانو ټیم خبرې هغو پر هر ایجنسۍ پابند تله، خو دې ملاکنډ ډیویژن ته رانغی. کله چې 15 ترمیم مکمل کېدو د هغو چې موږ په کم شي باندې جاړو، دې چې کله مکمل کېدو نو د پاټا دپاره خو یا 3 اربه یا څه شی اعلان شو، خو موږ یې پکې ډایرکټ چې کوم دی دا پاټا چې دا د ملاکنډ هغې موږ په هغه کې شامل کړو او موږ د هېڅ نه خبر نه شو، نه موږ له څوک کمیشن راغی، نه موږ چا واورېدو. عملاً دا کار په هغه ورځ باندې ختم شو. اوس که دلته څه ملګري وو چې د پلانکي صاحب سره معاهده وه، د ډینګي صاحب سره معاهده وه، دا هسې د ورکړې د راکړې خبرې دي. یو صحافي ملګري اواز وکړو چېرې دا خبرې اوس پرېږدئ. اوس چې مونږ لکه مطلب دی اولنی شکل دی چې مونږ ته څونه نقصان دی، لکه مثال کې NCP ګاډی نان کسټم چې دا د دې به نقصان شي. د دې نه ګورو نقصان مونږ ته دا دی چې زما بچی په دې کې سکول ته ځي، زه هسپتال ته په دې کې ځم. مطلب دا دی چې د ژوند زه پکې دفتر ته ځم، زه پکې د کار ځای له راځم، دا کاروبار سره تړلی، دا خو د ژوند تېرولو مثال یې د ساه دی. دا په ما کې دومره تړلی شوی دی، دا په ما کې دومره راننوتی دی چې دی و زما لکه زما د وجود نه چې دی یوه ټوټه دی شلی. زما د خبرې مطلب دا دی چې د دې حل چې دی هغه یوازې په تحصیل ادینځۍ کې نشته. تجویز مې صرف دا دی چې دا د ملاکنډ ډیویژن په سطح باندې دې جرګې نه د ټرانسپورټ نماینده د تحصیل په سطح باندې د جرګې نه یو 2 نمایندګان واخلئ، د ټرانسپورټ نه مو یو نماینده وکړئ. که د ملاکنډ ډیویژن کې خبره کېږي، که د ضلعې په سطح کېږي، زموږ سره پکې پاټا هم شامل دی، د بلوچستان څه ضلعې هم په دې عمل کې شامل دي. دا داسې وړه خبره نه ده چې مطلب زه راووتم او روډ مې بند کړو ملاکنډ ډیویژن نه، روډ دا د پاکستان خبره ده. په دې کې ډېرې زورورې معتبرې دا ریاست چلېدل او یا کول دا داسې وړو خبره نه چې چوټۍ راغله او چوټۍ راغله. بد مطلب مې دا دی چې دې له ټیک ټاک اوس 15 ترمیم مکمل شوی، دا کار ختم شوی دی. دې له 14 ترمیم پکار دی، یا به څوک یا به د سینټ پورې ځي. نور عملاً صوبایي اسمبلي نشته، قومي اسمبلي نشته، یو سینټ پاتې دی. زما په ټولو کې وړه پارټي ده، وړوکي پارټي مې ده، زما سینټر شته، د ټولو پارټو سینټران شته. باید چې موږ داسې یو پروګرام را جوړ کړو او موږ د خپلې پارټۍ یو سینټر دلته راولو، په پېشنهاد کې غټ پروګرام جوړ کړو، هغه زموږ نمایندګي وکړي، هغه زموږ نمایندګي دا خبره به په اسانه او مدلله او ټیک ټاک ځای ته به ورسي. مطلب دا دی په سیاست کې زه د سیاست خبره کوم، په سیاست کې روډ بندول یا جلوس کول دا اخري حربه ده. زموږ دا خبره چې دا اوس په خبرو کې نو دا 2 جزوین مې یو د سینټرانو ده، په یو ځای کې پېشنهاد کې موږ یو پروګرام جوړ کړو، دا ټولې پارټۍ اپروچ کړي د ډیویژن په سطح، او بل دا چې د دې سره موږ یو پارټي وکړو. نو یوازې مطلب دا دی چې زموږ سره ډېر څه صوبونه په 14 ترمیم کې راغلي هم دي، خو ډېر ښه زموږ تېرې دي، موږ نیمګړي پاتې شوي، خاص کر ملاکنډ ډیویژن پاټا چې کوم نو باید چې په دې باندې سیاسي خلک هم کښېنو، نورې څه خبرې پکې وکړو. دا 2 جملې پکار چې په دې باندې چیرمن صاحب په غور کې ډېره مننه.